اسلامي کال چې دی که نه د دې د ابتدا کله شوې ده ابتدا د دې کله شوې ده ګوره یو عیسوي دی یو هجري دی که نه نو د دې اسلامي کال د ابتدا د کله نه شوې ده نو دې کې مختلف اقوال دي خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شوې ده او څنګه وشوله د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه دی د یوې علاقې ګورنر و نو عمر رضی الله تعالی عنه به دته خطونه لیږل دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی دی عمر رضی الله تعالی ته فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پینې لیکلې نو ما ته پته نه لګي چې دا خط تا د کلی نه راورلېږلی ما ته نو په دې باندې تاریخ لیکه نو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راټول کړو یاره د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو د دې کلونو د دې اسلامي کلونو موږ د کم ځای نه شروع وکړو موږ له یو حساب پکار دی چې په هغې سره خپل اسلامي اصول چلو صحابه کرام راټول شو نو یوه مشوره پکې دا راله وی د نبی علیه الصلاة والسلام په پیدایش سره د پیدایش د ورځې نه به د کلونو حساب شروع کړي اسلامي کال به د دې نه شروع کېږي یو خبره پکې دا راله دویم قول پکې دا راغی د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې نبوت په کومه ورځ میلاو شوی د دغې نه به شروع کړو دریم رای پکې دا راله وی چې نبی علیه الصلاة والسلام د کومې ورځ ته هجرت کړی مدینې منورې ته راغلی د هجرت نه به شروع کړو د اسلامي کال او څلورم رای پکې دا راله وی د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه به شروع کړو چې په کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شوی د هغې نه به د اسلامي کالونو څه واخلو شروع واخلو بهرحال عمر رضی الله تعالی خو دا رای رد کړه چې د نبی علیه السلام د پیدایش نه به دا حساب کو ځکه دا د نصارو سره مشابهت دی عیسایان چې دي نو دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه په دې خوا دا حساب کوي دا عیسوي کال چې دی د دوشنبې ورځ وه د پیر ورځ وه او بار ربیع الاول و دولسم او دیارلسم کال د نبوت و چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته ورسېدو دا قبا مسجد چې کوم ځای دی دغې ځای ته نبی علیه السلام ورسېد روزانه به مدینه منورې والا راوتو دغې ځای کې به انتظار کو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی دی خو راونه رسېدو اوس دې نو خبر نه و که نه چې نبی علیه السلام 3 ورځې په غار سور کې پناه اخیستې وه نو دوی وی ورځې ډېرې تېرې شوې او نبی علیه السلام رانغی روزانه به په دغې ځای کې انتظار کو نو د څلورمې ورځ و چې نبی علیه الصلاة والسلام قبا ته ورسېد او چې څنګه ورسېد د نبی علیه السلام د ټولو نه اول کار چې و که نه نو داسې یوه تیږه یې راواخیسته یوه ګټه او داسې یې کېښوده وی دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود لومبی کار نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته ورسېد که نه هغه د جومات بنیاد و نو په خپله یوه ګټه یوه تیږه راواخیسته او داسې یې کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فاسد دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راواخیسته او کېښوده دریمه ګټه عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد هغه راواخیسته او کېښوده د جومات بنیاد کېښودی شو نور چې څومره صحابه کرام هغه خواره شو ګټې راوړي او اوږدي او بنیاد جوړی د مسجد شروع وشوه
روایتو کې راځي وایي نبی علیہ السلام به په خپله تیږه داسې راواغسته نو هغه به درنه وه نو نبی علیہ السلام به د خپلې خېټې سره داسې اړمه کړې وه سړی چې ګټ راوالی دروني که نه نو دې ګېډې سره یې داسې نږدې ونیسي نو دې ګېډې ته به اړم کړی و دا ګټ او نبی علیہ السلام به را روان و صحابه کرام ورته وفرمایل وایي د الله پاکه پیغمبره مونږ یو که نه ته سیټ ته کښېنه دا مونږ راوړو مونږ جوړو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل زم دا غواړم چې په دې مسجد کې زما عیسه وشي او چې تاسو کوئ نو زه به هم کومه ورته د نبی علیہ السلام شان و صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر پیچانګو خو نبی علیہ السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم یو موقع باندې تلي وو نو داسې د پخلي ټیم راغی صحابه کرام ورسره وو نو یو صحابي وي زه به دا کار وکړم بل وي زه به دا کار وکړم بل وي زه به دا کار وکړم نبي علیہ السلام پکې وفرمایل وی لرګي راوړل په ما شو لرګي به زه راغونډ کړم لرګي به زه راغونډ کړم نو نبي علیہ السلام په هر کار کې و په خپل عیسی اغستله نو د مسجد نبوي د مسجد قبا دغلته کې څه وشو بنیاد کې خوده شو او په تاریخ د اسلام کې دا قبا مسجد چې د اول مسجد دی په اسلام کې د ټولو نه اولنې جمعات چې جوړ شوی دی هغه قبا مسجد جوړ شوی دی او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالى د آیتونو نازل کړي دي کنه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا د الله پاک پیغمبره د کوم جمعات بنیاد چې په تقوا یې خوده شوی دی دغلته کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي نبی علیہ السلام قبا والو تلاړو استاسو الله یو صفت کړی دی الله تبارک وتعالى فرمایي وي دا قبا والا د پاکۍ سره مینه ساتي نو تاسو کې کوم عمل دی داسې یو صحابي را پاسېدو وی د الله پاک پیغمبره مونږ ته خو نور څه نشته دی خو چې کله واړه بول وکړو یا لوی بول وکړو که نه نو اول لوټه استعمال کو اول صفائی په لوټه باندې وکړو د هغې نه پس اوبه استعمال کو نبی علیہ السلام فرمایلو دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت کړی دی دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوئ پس د هغې نه څه استعمالوئ اوبه استعمالوئ دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي داسې خلک دی چې د پاکۍ سره څه کوي مینه کوي مینه الله دې رحم وکړي مخکې به دا خلک ساراونو ته تو دې بولو به راسته نو سارا کې به خامخا لوټه او ګټه دا استعمالېدل که نه بیا به پس د هغې نه خلکو څه استعمالولي اوبه به استعمالولي دا دوه خویونه زمونږ په دې خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه راله که نه نو هغه د لوټې هغه سیسټم څه شو ختم شو هغه ختم شو نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بولو کې او په دننه ټایم نه تېروي ډایرکټ ځان په اوبو وینځي او راپاسې راځي اگر بیا ورته دا پته هم نه لګي چې زما په دې خپو واړه بول بهیږي که اوبه بهیږي نه احتیاط په دې کې پکار دی اوس هم احتیاط په دې کې دی چې دا ټلی پیپر نه دی دا کاغذ چې دی په دې باندې اول استنجا وکړه ښه تسلي حاصله کړه چې کله پوره تسلي دې راله پس د هغې نه بیا اوبه استعمال کړه دا ښه طریقه ده غوره طریقه ده اول کاغذ استعمالول چې تا ته صفایي ښه پوره راشي پس د هغې نه اوبه استعمال کړه نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو وی دا په تاسو کې کوم داسې خوی دی چې الله وایي دوی د پاکۍ سره مینه ساتي هغه صحابي ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوی خو دا دی چې استنجا اول په لوټه کو بیا اوبه استعمالو نبی علیہ السلام فرمایل دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت په قرآن کې کړی دی چې په قبا کې څه خلک ته چې د پاکۍ سره مینه ساتي بهرحال
دغه مسجد تقوا د قباء د مسجد قباء بنیاد کې خود شو دا په اسلام کې اول مسجد دی او احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هر خالی په ورځ باندې د هر خالی په ورځ باندې د مدینی منورې نه را روان شو دی قباء ته براتو نو کله به په سورلې راتو کله به پیدل راتو کله به سورلې او کله به پیدل د قباء ته راتو او په دغه جمعات کې به نبی علیہ السلام 2 رکعات نفل د هر خالی په ورځ باندې ضرور به کول او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او دس وکړو او د قباء مسجد تراغه او په دې کې 2 رکعات نفل وکړو دته د یوي عمرې من ثواب میلاو شو د یوي عمرې ثواب ورته شو میلاو شو الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي نو چې کله عمرې له لاړ شي کنه نو مسجد نبوي کې به اودس وکي یا په خپل هوټل کې هلته به څه وکي اودس په وکي او چې قباء مسجد ته لاړ شي ټولو مسجدونو باندې هلته زیارتونو خلک ګرځي نو مسجد قباء ته چې لاړ شي نو 2 رکعات نفل به پکې وکي یو درته د خپل عمرې ثواب میلاو شي عمرې له تللی او هلته چې د مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکړو نو د بلې عمرې ثواب درته میلاو شو نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي الله دې مونږ ټول بوزي او په جمعاتونو ګرځئ که نه نو هر جمعات کې 2 رکعاته نفل کوئ هر مسجد ته چې ننوځئ نو 2 رکعاته نفل پکې کوئ به هر حال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څلورمې په ورځ باندې دغې ځای ته ورسېدو هلته 2 رکعات د مسجد قباء څه کېښودو بنیاد کېښودو بیا د دې کم د اسلامي کال چې دی کنه د دې د ابتدا کله شوې ده ابتدا د دې کله شوې ده ګوره یو عیسوي دی یو هجري دی کنه نو د دې اسلامي کال د ابتدا د کله نه شوې ده نو دې کې مختلف اقوال دي خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شوې ده او څنګه وشوله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د یوې علاقې گورنرو نو عمر رضی الله تعالی عنہ به د خطونه لیږل دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دی عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پینې لیکلې نو ما ته پته نه لګي چې دا خط تا د کلی نه راوړلېږلی ما ته نو په دې باندې تاریخ لیکه نو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راټول کړو یاره د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو د دې کلونو د دې اسلامي کلونو موږ د کم ځای نه شروع وکړو موږ له یو حساب پکار دی چې په هغې سره خپل اسلامي اصول چلو صحابه کرام راټول شو نو یو مشوره پکې دا راله وی د نبی علیه الصلاة والسلام په پیدایش سره د پیدایش د ورځې نه به د کلونو حساب شروع کړي اسلامي کال به د دې نه شروع کېږي یو خبره پکې دا راله دویم قول پکې دا راغی د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې نبوت په کومه ورځ میلاو شوی د دغې نه به شروع کړو دریم رای پکې دا راله وی چې نبی علیه الصلاة والسلام د کومې ورځ ته هجرت کړی مدینې منورې ته راغلی د هجرت نه به شروع کړو د اسلامي کال او څلورم رای پکې دا راله وی د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه به شروع کړو چې به کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شوی د هغې نه به د اسلامي کالونو څه واخلو شروع واخلو بهرحال عمر رضی الله تعالی عنہ دا رای رد کړه چې د نبی علیه السلام د پیدایش نه به دا حساب کو ځکه دا د نسوارو سره مشابهت دی عیسایان چې دي نو دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه په دې خوا دا حساب کوي دا عیسوي کال چې دی دا د عیسی علیه السلام د یوم پیدایش نه دی خوا دا حساب دی شروع کړی دی دا خو د هغې سره مشابهت دی او نبی علیه السلام فرمایي چې د اهل کتابو سره مشابهت مه کوئ د هغې مخالفت وکئ
دې څه به وکړو که نه عمر رضی الله تعالی فرمایلي زما رای دا ده چې د اسلامي کال ابتدا به د هجرت د نبی علیه الصلاة وسلام نه وکړو ځکه د حق او د باطل په منځ کې چې فرق راغلی دی نو دا په هجرت سره راغلی دی مونږ چې مونځ په ښکاره شروع کړی پس د هجرته مونږ چې جهاد شروع کړی پس د هجرته مونږ چې اذان په تیزه شروع کړی پس د هجرته نو د حق او د باطل په منځ کې فرق چې راغلی نو دا د هجرت نه راغلی لہذا د اسلامي کال به مونږ د ابتدا د هجرت نه وکړو په یوم وفات د نبی علیه السلام خو ځکه نشو کولی چې د نبی علیه السلام د وفات ورځ خو د غم ورځ ده اخو د ډیر لوی مصیبت ورځ ده ولې دغه ورځ ځان ته بار بار یادو ولې دغه ورځ دغه غم ځان ته بار بار تازه کو دغه ورځ نه شروع نشو کولی بیا چاوي د رمضان نه به کال د نوی کال شروع کیږي اسلامی کال چاوي د رمضان نه به شروع کیږي او چاوي د دین او د دینه عمر رضی الله عنه فرمایلی د اسلامی کال شروع به د محرم نه کیږي محرم نه ځکه چې حاجیان چې واپس کیږي نو د محرم په میاشت کې واپس کیږي نو موږ به د اسلامی کال شروع د څه نه کوو د محرم نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا څومره هلکان چې ناستې دوی ته وایي ته انګریزي حساب وکړو جنوري فروری مارچ زر زر به ته شروع کړي وایي اسلامي میاشتو نومونه واخله تو یاره اسلامي میاشت خو نه راځي محرم او سفر ربیع الاول ربیع الثاني اخوا بیا کار خطا دی که دا تپوس دی وکړو چې اسلامي کال د کمې میاشت نه شروع کېږي دا پته به ورته هم نه چې د محرم نه شروع کېږي نه الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي دا مونږ له بحیثیت یو مسلمان دا حسابیات ساتل پکار دي که نه زما اسلامي کال شروع کېږي د کومې میاشت نه او ختمیږي به کم د محرم نه شروع کېږي او ذوالحجه باندې ختمیږي د حج په میاشت باندې ختمیږي نو دا بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دغه شروع وشوله بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه وخت تیر کو په قبا کې څه ورځې واړولې او د جمعې په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام د قبا نه روان شو او بني سالم کې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ په لاره باندې وکړو د قبا نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته تو نو بني سالم قبیله په لاره کې راتله هلته نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو دا د نبی علیه السلام لومبې د جمعې مونځ چې په مدینه منوره کې وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام چې پاسېد او کومه خطبه یې وویله که نه هغه اوږده خطبه ده چې وامه ټایم پې ډېر لګي خو د نبی علیه السلام اخلاقو مبارکو ته وګوره چې نبی علیه السلام د مکې نه په کومو تکلیفونو تللی د هغې تکلیفونو ذکر نه کوي د هغې مصیبتونو ذکر نه کوي د خپل سفر ذکر نه کوي چې زه څنګه مصیبتونو سره راورسېدم د نبی علیه الصلاة والسلام تمامه خطبه چې ده په تقوا په خشیت الهي باندې مبني ده تقوا اختیار کړئ د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ ورځ د آخرت را روانه ده هغې له تیاری وکئ د نبی علیه السلام تمامه خطبه کې دکه یو خبره وه دا نه دی ولی ما سره دشمنانو دا چلو کو دا نه دی ولی ما سره دشمنانو په لاره دومره تکلیفونه را ورسول دا د نبی علیه الصلاة والسلام اعلی اخلاقو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه منورې ته دننه کېده که نه نو خلک ورته ډېر لوی په استقبال باندې ولاړو لوی استقبال باندې ولاړو د بخاری حدیث مبارک ته برا ابن عازب رضی الله تعالی فرمای کنا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ورځ باندې مدینه منورې ته راغی کنا نو هر شی روخانو د هر انسان مخ ته چې بده کتل به خندل د هر انسان په مخ باندې خوشحالي وه مونږ چې ګیر چاپېره کتل مونږ وی چې د مدینې منورې فضا بدله ده
دومره خوشحالي وه مدینه منوره کې. خو قسم په الله چې په کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شو که نه په مدینه منوره کې توره تیاره وه. د هر شي په مخ باندې یو غم و، د هر شي نه خوشحالي تللې وه. وایي موږ په نبي علیه السلام خاورې ور واړولې او د خاورو نه خو لا لس نه و پاک کړي چې زموږ د زړونو دنیا بدله وه. هغه شانتې نه و چې په کومه موږ د نبي علیه السلام سره ناست. نو مدینه منوره کې ډېره یوه سخته خوشحالي وه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته وردن شو. او د مدینې منورې زنانه چې دي دا چتونو ته ختلې وي او اشعار به یې ویل، د خوشحالۍ اشعار به یې ویلو. او چې کله نبی علیه السلام داسې مدینې منورې ته ور داخل شو که نه، نو د انصارو تورې راغستې وي، تورې د نبی علیه السلام نه ګس طرف ته او ښي طرف ته روانو، تورې په لاس کې وي. حبشیانو تورې راواغسته، خپل کرتب یې شروع کړو. هغه نیزه بازي غونډه نه کوي، نیزو هغه جنګ د نبی اسلام د خوشحالولو دپاره یو میله یې ولګوله. حبشیانو میله ولګوله، یو لوی خوشحالي جوړه وه. د نبی علیه السلام په منځ کې روان دی، یو خاتم انصار روان دی او بل خاتم انصار روان دي. زنانه کوټو ته ختلي دي او تماشه کوي، او زنانه به دا اشعار ویلو، وی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. طلع البدر علینا، په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوختله. من ثنیات الوداع، د هغې ثنیة الوداع د ګاټۍ د طرف نه، په موږ باندې د هغې غرونو د طرف نه د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته. وجب الشکر علینا ما دعا لله داعي، په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي. دا د ښځو اشعار وو. په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته او په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي، واجبو. د بني نجار دا د نبی علیه السلام ماخیلي و، د هغې ماشومانې جینکۍ وې لارو ته راوتې وې. نو چې کله هغې نبی علیه السلام ولید او د هغوی خو سره رشته هم وه که نه، نه هغې اشعار شروع کړو. وی نحن جوار من بني النجار، موږ د بنو نجار قبیلې ماشومان یو. ای د الله پاکه پیغمبره، موږ ستا د ماما خیلۍ د قبیلې ماشومان یو. یا حبذا محمد من جاري، وا محمد ستا نه قربان څومره ښکلی ګاونډي یې. دا د ماشومانو اشعارو په مدینه منوره کې یو لوی خوشحالي شروع وه. زنانو ځان له اشعار ویل، ماشومان یې ځان له په اشعارو وي. انصارو تورې راغستې د نبي علیه السلام نه یو خوا روان دي، بل خوا روان دي. اوس هر سړي به موار د اوښې ته لاس کو چې زه یې بیامه، دا زه بیامه، دی به زه بیامه خپل کور ته. نبي علیه السلام ورته وفرمایل زحمت زه د اوښې موار پرېږدم، زه د اوښې موار څه کوم او تاسو به ورته هم نه لاس کوئ. دا د الله د طرف نه ماموره ده، دې ته د الله د طرف نه حکم دی. دا چې چېرته لاړه زه به هلته پړاو اچوم. نبی علیه السلام د اوښې موار پرېښودو، ابوبکر رضی الله عنه پسې شاته روان دی. نبی علیه السلام په اوښه ناست دی، انصار ګیر چاپیره روان دي، هر سړی عمله وخی او د اوښې موار ته لاس کوي. نبی علیه السلام منع کوي، دې ته څه مه وایې، دې ته څه مه وایې، دا به ځي دا به ځي. اوښه روانه وه روانه وه، لاړه د مسجد نبوي چې کومه دروازه ده په هغې کې کېناستله. کېناسته، خلک ګیر چاپیره ګوري، په هغې ځای کې لږه کېناسته. نبی علیه السلام پې ناست دی، د اوښې نه کوز شوی نه دی. اوښه بیا پاسېده روانه شوه. چې لاړه نو د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی کور چې کوم ځای دی هغې سره په ور کې کېناستله. د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی په دروازه کې اوښه کېناسته. هلته ناسته وه نبی علیه السلام ته بیا راکوز نه شو.
اوښه بیا را پاسېده چې بیا را پاسېده بیا را روانه شوه بیا مخکې د مسجد نبوي دروازې لراله او هلته کېناسته چې هلته کېناسته صحابه کرام پوه شو ابو ایوب انصاري د لبیک چغې کړې او سامان د نبي علیه صلات وسلام ته لاس کړه کور ته یې منډې کړې چې د الله محبوب زما میلمه شو دی زما میلمه شو اصل کې د نبي علیه السلام د زړه خواهش هم دا که نه د ابو ایوب انصاري د بنو نجار قبیلې نه د نبی علیه السلام چې کومه ماماخیلي ده دی نو د نبی علیه السلام خواهش دا چې زه مدینې منورې ته لاړ شم چې ماماخیلۍ کې پاتې شم هغې ته به په عزت هم میلاو شه خپلولي مې ورسره ده نه هلته خو د دې خبرې اظهار یې نشو کولی ځکه چې د نورو صحابه کرامو زړونه پرې ماتېدل که نه بیا به نورو صحابه کرام وایي چې وګوره خپله ماماخیلي واخېسته او مونږ یې پرېښودو نو د نبی علیه السلام په زړه کې دا خبره وه خو اظهار یې نه کو الله تبارک وتعالی داسې وکړل چې د تمامو صحابه کرامو زړونه هم خوشحاله شو او مطمئن هم شو نبی علیه السلام یې اوښې ته د الله د طرف نه اجازت ته چې دې څه وکړه هغه به کېږي اوښ هم لاړه د ابو ایوب انصاري په کور کې کېناسته او دا د نبی علیه السلام ماماخیلي وه نو د نبی علیه السلام سامان یې د اوښې نه راواخېسته کور ته یې وړو چې کور ته یې وړو د الله محبوبه زما دوه کوره دي یو باندې دی یو لاندې دی زما یو بره چت دی کور کې یو لاندې چت دی نو بره چت بستای زه دا نه غواړم چې ته لاندې او زه باندې ما نو باندې چت بستای لاندې چت په زمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هغه ټیک ته خو نبی علیہ السلام یو فکر وکړو چې مال خو به اوس خلک ډېر ځي او راځي نو زه چې به برې چت کېم نو د ابو ایوب انصاري کور واړو ته به تکلیف میلاویږي خلک به د په کور ځي او راځي که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای ابو ایوب انصاري بره چت ته والا لاندې چت په زما شي هسې نه چې زما د وجې نه تا ته تکلیف میلاو شي زما د وجې نه تا ته څه میلاو نه شي تکلیف میلاو نشي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې چت کې مونږ باندې چت کې یو ورځ زمونږ نه د اوبو داسې لوټه یا لوښی هغه رانه توی شو اوبه رانه توی شوې قسم په الله زما سره صرف یو څادر زموږ په کور کې بله کپړه نه وه ما او زما ښځې هغه څادر زر زر راواغېسته اوبه خو پرې وچول شروع کړو مونږ وی هسې نه چې دا اوبه د نبي علیه السلام کور ته لاندې وساسي او هغه ته پرې تکلیف ونه رسي هغه به مونږ زر زر وچې کړې ما او ښځې به مونږ سالن تیاره مونږ به نبي علیه السلام له ښکتې کور ته رالیږو نو چې سالن به راولېږو نو نبي علیه السلام به د هغې نه ډوډۍ وخوړه نو په کوم ځای به چې د نبي علیه السلام ګوتې په کاسه کې لګېدلې وي نښې به وي که نه نو زه او ښځې به مونږ هغه ځای ځان ته راوړو او د هغې نه به مونږ سالن اوچت کړو دپاره د تبرک مونږ چې په کوم ځای د نبي علیه السلام ګوتې لګېدلې چې مونږ د دغې ځای نه خوراک وکړو مونږ به د هغې ځای نه خوراک کوو یو ځل مې نبي علیه الصلوۃ والسلام له سالن راولېږو نو مونږ پکې وږه پیاز اچولي سالن کې مو وږه پیاز اچولي سالن خو نبي علیه السلام له راولېږو وی نبي علیه السلام هغه سالن واپس کړو مونږ کره چې مونږ کره سالن راغی کاسې ته مو کتل پای کې د نبي علیه السلام ګوتې مبارکې نشته دی سالن یې نه دی خوړلی زه خفه شوم چې نبي علیه السلام ګوره چې خفه شوی دی کو ما داسې کاسه راواخېسته راله ښکته راکوز شوم ما ورته وایي چې د الله پاک پیغمبره په کاسه کې نن ستا د ګوتو مبارکو نشانونه نشته دی زما او د ښځې جګړه خو په دې باندې چې هغه وایي زه به د دې ځای نه خوراک کوم زه به دې نه خوراک کوم نن په کاسه کې ستا د ګوتو نشانونه نشته دی مونږ خو په هغې پسې ګرځو برکت ترې نه اخلو نبی علیہ السلام داسې مسکی شو وی ای ابو ایوب انصاری خفه نه یم وی ډوډۍ دې ولې نه ده خوړلې وی ډوډۍ مې ځکه نه ده خوړلې چې د دې سالن نه ماته د پیازو د اوږې بوی راغی د پیازو د اوږې څه راغی بوی راغی او زه د فرشتو سره خبرې کوم نو زه نه غواړم چې هغې ته تکلیف ورکړم ځکه په بدبویۍ سره فرشتو ته تکلیف رسي بدبویۍ سره فرشتو ته څه رسي تکلیف رسي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي بیا مونږ چېرته د نبي علیه السلام په سالن کې نه پیاز اچولې نه اوږه اچولې مونږ د نبي علیه السلام په سالن کې پیاز اوږه نه ده اچولې نبي علیه السلام به دا نه خوړل
بیا د خولې نه بوی ځي که نه د دې وجې نه علما لیکي وایي پیاز دې وخوړو اوږه دې وخوړله نو مسجد ته مه راځه تر څو چې د خوله نه د صفا کړې د دې دوه وجې دي یو وجه خو دا ده چې په مسجد کې ستا سره نږدې خلک وي نو ستا د خولې د بدبویۍ د وجې نه به هغوی ته څه رسي تکلیف رسی که نه نو مسلمان ته تکلیف ورکول خو ګناه ده شریعت خو دومره مسلمان ته عزت ورکړی دی چې پیاز اوږه دې خوړلې د خولې نه دې بوی ځي جومات ته مه راځه بل انسان ته د دې بوی د لاسه څه میلاویږي تکلیف میلاویږي یو وجه او دویمه دا ده چې دا مسجد د فرشتو ځای دی مسجد د چا ځای دی د فرشتو ځای دی نو ستا د خولې د بدبویۍ نه او فرشتو ته څه میلاویږي تکلیف میلاویږي دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده دا ولې ځکه د جمعې په ورځ باندې په جومات کې ګڼئ صحیح ګڼئ نو بدن چې خولئ نو بدبویي په جومات کې بیا که نه بدن خولو ډکې او ته جومات ته راشي نو بدن نه به دې بوی ځي که نه ځي نو مسلمان ته تکلیف ورکوي که نه ورکوي ته دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل سنت طریقه ده چې په جومات کې ګڼه ده چې ستا د بدن باندې د خولې بوی پاتې نشي چې بل مسلمان ته تکلیف ورنه کوي ما به دې خبرو جو نه پوهېږئ پوهېږئ که نه وایي د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول څه دي سنت طریقه ده ولې ځکه چې جومات ته راځي نور خلک دی په دې خوشبو سره به هغې ته راحت میلاویږي سکون میلاویږي دومره د انسانیت قدر دی په شریعت کې ټیک شو چې ستا د بوی نه بل سړي ته تکلیف رسوي نو شریعت وایي د مانځل هم مه راځه دا کور کې وکړه یا لومبې صفایي حاصل کا الله مونږ وایو مونږ انسانیت چې کوم په دین اسلام کې دا په بل یو مذهب کې نشته دی خو په دین اسلام خو چې څوک عمل وکړي که نه مونږ خو هر سړي ته دومره تکلیف ورکوو چې د هغه زړه وچو داسې خبره ورته وکړمه دومره تکلیف ورکړمه نو بهر حال نبی علیہ السلام د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور کې فاتح شو او دا خبر اورئ اصل کې دا تبع د یمن بادشاہ داغه نوم تبع وې دې په دې مدینه منوره باندې تیرېدل او د سره 400 علما موجودو د تورات نو دوی چې کله په مدینه منوره وې تیرېدل که نه نو دی علماو د تبع بادشاه ته وویل د یمن چې کوم بادشاه وي مونږ په دې ځای کې پاتې که مونږ مخکې مه بیایه هغه ترې نه تپوس وکړو ولې خو دلته پاتې کم وی مونږ چې د علاقې ته وکتل د مدینې منورې د علاقې ته نو مونږ ته پته ولګېده چې دا د نبي آخر الزمان کلی دی د آخر زمانه پیغمبر به دې علاقې ته هجرت کوي زمونږ په کتابونو کې دا علاقه مونږ معلومه کړه او مونږ وپېژندله چې دا علاقه ده نو مونږ دلته پرېږده چې د آخر زمانه پیغمبر راشي چې مونږ دلته موجود یو نو تبع ورته داسې خبره ده وی تاسو یقیني وایئ او په تورات کې دا خبرې لیکلی شوي دي تبع 400 علما په مدینه منوره کې څه کړل پاتې کړل 400 علماو له کورونه هم جوړ کړو او ښځې ولم وکړي نکاحونه ولم وکړل او بیا دا تبع بادشاه چې له دغې ځای نه رخصتېده که نه نو ده یو کور جوړ کړو او دا د اخر زمانې د پیغمبر کور شو دا پکې داغه شو دا غیر چاپیره کورونه ستاسو او دا پکې د اخر زمانې د پیغمبر کور شو او بیا یو خط داسې ولیکو چې د اخر زمانې پیغمبر راشي کو زه موجود وم خو ایمان به پرې راوړم او کو زه موجود نه وم نو دا خبره به ورته وکړه چې تبع بادشاه په تا ایمان راوړی دی دا لیکل کېښودل او هلته دا لیکل یو عالم له ورکړو که په خپله ته ژوندی وي او د آخرې زمانې پیغمبر راغی خو زما دا لیکل به ورته ورکړي او زما دا خبره به ورته ورسوي او که چېرته ته ژوندی نه وي
نو دا به خپل اولاد ته منتقل کی او دا کور چې دی دا به د آخر زمانې د پیغمبر سی کوري اولاد. وخت تیریدو دا څومره انصار چې دي کنه دا د هغې 400 علماو اولاد دی د مدینې منورې دا خلک چې دی دا د هغې 400 علماو سره اولاد دی. او د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی چې په کم کور کې و کنه وایي دا هغه کور چې تبع بادشاه د نبی علیه السلام د پاره رخ کړی. نو علما لیکي وایي نبی علیه السلام خپل کور ته راغلی دی. نبی علیہ السلام مدینه منورې ته چې راغی نو خپل کور ته لاړ. دا هغه کور چې تبع بادشاه د پاره منتخب کړی و خو ارضي ملکیت پې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه. نو اوښ هم لاړه په اخ کې کور کې څه شوله کېناسته. دا د نبی علیه السلام مدینه منورې ته راتللو بیا د علماو د یهودو راتلل دي او په نبی علیه السلام باندې اعتراضونه کول دي چې آیا دا رښتینی پیغمبر دی او که نه دی. د هغې نه پس چې نبی علیه السلام صحیح جوابونه ورکوي بیا هغې ښه څه شروع کوي تکلیفونه شو. د نبی علیه السلام ته په ضد ودرېږي چې مونږ خو وي چې د آخرې زمانې پیغمبر به په بنو اسماعیل کې راځي په بنو اسرائیل کې راځي او هغه خو په بنو اسماعیل کې راغی. مونږ خو وي چې دا به مونږ یهودو کې راځي هغه خو په عربیانو کې راغی. نو دغې ځای نه هغوی څه واخیستل بیا ضد واغستل ځکه یهود خو د اخر ټیمه پورې په دې انتظار چې د اخر زمانې پیغمبر به هم په مونږ کې راځي ځکه سلسله د پیغمبرانو په مونږ کې را روانه ده او نبی علیه السلام راغی په بنو اسماعیل کې.